محسن نقوی د انډیا کرکټ بورډ ته د ایشیا کپ د پاره یو ځل بیا آفر وکړو که د ایشیا کپ د ستاسو په کار وي نو خپل آفر ورته ویلی چونکې تاسو له معلومه د ایشیا کپ آلریډي انډیا ګټلی دی خو انډیا وی موږ د محسن نقوی د لاس ټرافي نه اخلو نو هغه ټرافي محسن نقوی واپس د ګراوند نه راوړه او دوبۍ کې چې کوم د ایشیا کرکټ کونسل دفتر دی په هغې کې پراته ده او ایون محسن نقوی خپل د ایشیا کرکټ کونسل چې کوم سټاف دی لکه څوکیدار شو یا هلته چې کوم آفس بوای دی یا چې کوم دغه اسسټنټ وي نو هغې ویلي ضرور ځکه په آفس کې نیمه ټرافي به تاسو د انډیا کرکټ بورډ ته نه ورکوئ نه د انډیا کرکټ بورډ څوک راشي ټرافي بس یو تاسو یې ورله ورکوئ ټرافي به چاله نه ورکوئ زما د اجازت نه بغیر به ټرافي له ګوتې هم نه وړئ او بل طرف ته انډیا کرکټ بورډ تاسو له معلومه د میډیا یې ډېر زیات فریادونه کوي چې ټرافي مونږ وګټلو محسن نقوي ټرافي تختولی د ټرافي غل او مختلف قسم محسن نقوي که پاکستان کرکټ بورډ له ترقي ورکړې ده او که نه ده ورکړې خدای یو ښه کار وکړو ځکه انډیا له دا نو په کار چې ټرافي نه ته انکار کوي محسن نقوي که د پاکستان نه خدا وخت د ایشیا کرکټ کونسل چیرمن دی او د ایشیا کرکټ کونسل چیرمن خوښه ده چې هغه ټرافي په خپل لاس درکوي د بل چا په لاس درکوي اوس چې هغه په خپل لاس درکوي او ته انکار کوي نو دا ته د کرکټ د رولز خلاف ځي نو محسن نقوي ښه کار دا کړی چې ټرافي ترې اوچته کړې ده او ګراوند نه واپس خپل دفتر ته راوړی دوبۍ کې چې کوم د ایشیا کرکټ کونسل دفتر دی پای کې ټرافي پرته ده نو محسن نقوي یو ځل بیا انډیا کرکټ بورډ ته د ټرافي اخیستلو دپاره آفر ورکړی دی آفر یې ولا لږ بدل کړی دی مخکې ولا وی کپتان دی راشي سوریه کمار دی راشي او منه د ټرافي والي اوس ولا څه وایي اوس ولا محسن نقوي وایي چې د نومبر چې کوم دا را روانه میاشت ده په هغې کې به یو تقریب موږ منعقد کو یو فنکشن غوندې به موږ منعقد کو نو هغې کې به بیا تاسو راشئ د انډیا د ټیم اني کلاړي دی راشي کپتان ضروري نه دی تاسو د انډیا د ټیم یو کلاړي راولېږئ هغه فنکشن ته زه به وله ټرافي ورکم دوبۍ کې چې کوم فنکشن موږ کوو د ایشیا کپ هغې له د راشي نو زه به وله د ایشیا کپ ټرافي ورکم مخکې وله محسن نقوي وي چې کپتان راولېږئ اوس یې وله وی چې اني کلاړي تاسو رالېږئ راولېږئ یو فنکشن به موږ منعقد کوی کې به موږ ټرافي ورکو تصویران به وځي لکه ما خبره ده چې محسن نقوي ټرافي ورکول غواړي خو د میډیا مخامخ ورکول غواړي او په سټیج ورکول غواړي مطلب په دفتر کې یا په کمره کې دننه نه ورکول غواړي محسن نقوي وایي چې ټرافي به ما ناخلی په سټیج به یې را ناخلی او د میډیا مخامخ به یې خلی نو محسن نقوي اوس دا آفر هم کېدی شي انډیا قبول نه کړي ځکه اوس په انډیا وایي چې اوس که موږ چېرته خپل کلاړي ورلیږو نو د خپل عوامو د تنقید ښکار به جوړېږي عوام به وله وایي چې هغه وخت مو دې ولې رایسته چې اوس مو له دوبۍ له کلاړي ورولېږلو ټرافۍ اخیستلو دپاره دی نه خو بهتره دا وه چې په ګراوند کې مو ایستلې وه او اوس هم د انډیا چې کوم ټرو کرکټ فینس دي دا ګند نه راکم چې سیاسي خلک دي او بس د دوه ملکونو ترمنځ د جنګ راولي یا په کرکټ کې سیاست راولي هغه ګند خلک نه کم چې پیور کرکټ فینس دي نو هغوی وایي انډیا کرکټ بوله چې تاسو زیاتی کړی دی تاسو ولې دا ټرافي هغه ټایم نه اخیسته ټرافي به مو هغه ټایم ایستلې وه خپل سلیبریشن به مو کړی هوټل کې به مو سلیبریشن کړی ښه بیا چې وطن ته واپس راتلی انډیا ته په ایرپورټ به مو سلیبریشن کړی یو غټ فنکشن یو غټ تاسو له به یو غټ پروټوکول میلاو شوی تاسو به م انجوی کړی وه عوامو به م انجوی کړی وه خو نه تاسو ټرافي وانه غوښتله نو دا ستاسو خپله غلطي وه نو دا اپډیټ شو تر اوسه پورې ستاسو دې حوالې سره څه رایه ده کمنټ لازمي وکړئ